دا کومه خبره چې شوې وه دا ما سره چې څه شوي دي دا واړه بېګناه ما سره ظلم سلی ده زیاتی سلی ده یو ما سره نه بلکې ټول مروتو ته سپکه توره زیاتي خبرې ما ته کړي دي چې دا کوم تکلیف ما برداشت کوو دا مې ټول په کوم سر ما برداشت کړ ما ورته ویلی چې که زه بېوسه یم نن تا ته زه لاس تړلی پروت یو ته ما کوم ته رد بد مه وایه که بیا رد بد وایې بیا ما ووله خو کوم مې بدناموه ما ویلی ما به مروت ما نه به څه شي پته وکړي ما ورته ویلی چې زه کله خلاص بیا به زه تا نه دې پته کړم چې مروت چې داسې کار شته که نه چې تا نه پته کوای شي که نه شي کولی بل دا خبره ده چې دا څومره مشران راغلي دي زه دغو شکریا ادا کوم چا ما ته کارونه کړي دي چا ما سره راپېڅلي دي دغو ډېره شکریا ادا کوم چې دا کوم دلته درانه مشران راغلي دي دغو شکریا ادا کوم بلې چې دا کوم ایس ایچ او ما سره امداد کړی دی ما یې اواز اوچت کړی دی ده خو په اول په سر سترګو دغه له ډېره مننه دغه شکریا زه ادا کولی نه شم چې زه څه وکړم زه دته په کومه ترتیب چې ورغلی وه ده کومه ما ته هغه راکړه شلواله یې راکړه چې چوره شلواله ده چې کېده هغه ده ما ته راکړه بیا یې ورته وویلې چې ما ته به داسې نه وایي چې ایس ایچ او خانجي به ما ته نه وایي ما ته به وایي چې لکه تره خپل زه دې تره یم ویلی چې زه غریب سړي سره زه ولاړ یم تا سره زیاتی سلی ده ظلم سلی ده دا بدل به زه تر داخله چې هر چې څرنګه وي ته ویلی دې ته خفه کېږم بل دا خبره ده چې څومره مشران دي دغو زه شکریا ادا کوم بل داسې غټه خبر نشته ده چې دا کومه خبره سلې ده دا ما سره په ناجایز سلي دي ښه ناجایز سره سلي دي ټول ناجایز 3 ورځې په ما ناجایزه دا تشدد سلی ده 2 غنټې سبایي ته 2 غنټې مشام ته کوټې کمرې چې به یې ګوشي بند کړی و خو نه د 1 روپۍ ګنهګار و نه مې ګنهګاري کړې وه ټول ثبوتار شی ما ورته تېر کړي وو کوم کس وه درته معلوم و کس ورته جوات و چې کومه خبر کس کړې وه هغه ورته جوات سو خو بقایا ده په ما الټا نظامونه لګول چې دا خبرې به ته منې ما ورته ویل چې زه دا خبرې هلته نه منې چې ما په سر کله ته تماچه چېر دی یو کارتوس تر باندې ضایع کېږي که نه زه به بیا داسې نه ووایم چې زه ما دا خبر کړې ده ده ډېر دالې وکړو چې کله یې زه تاڼې ته پېښ کوله ده ما ته وویلې چې دا الټا بیان به کوې ما ورته ویل چې بالکل زه به یې کوم چې تاڼې ته لاړم ما ایس ایچ او ته خپل بیان شروع کړ ایس ایچ او چې ما بیان واورېد ایس ایچ او خیر دی ورته او نامداره سړی دی ټولی سړی دی قدرمند سړی ده ما ته یې سیخه ډایرکټ خبره وکړه چې هغه ناظم ته ورته وویله ته رایسه موبایل ونه واخېسته سیخ حوالات ته بند کړو بله دا خبر ورته وکړه چې ته خو وایې چې دا جرمداری ده مجرم ده مجرم ته یې چې دا څرنګه ده ته د سزا ورکړې ده دا سزا به دې ده ته نه ورکوله مجرم اول به دې ما ته پېښ کولی که بیا چېرې مجرم و ما به پته کړې وه چې ګنهګار و ګنهګار نه و تا په خپله د باندې هره یوه تېره کړې ده په ما یې هره یوه تېره کړې وه هره ستړې ستومانۍ وړ راتنده ما برداشت کړې وه بیا چې کله دا ایثار سو د دا خبرې ورته تېرې کړې چې ما خو نن تا ته غر راوستی ما ته خو به ترقي میلاو کېده دوباره د زه حوالات چې بند کړم خو لکه ما سره ډېر زیاتی سلی دا عوامو ته دا وایم چې نن خو ما سره د سبا به دغسې بل غریب سره کېږي بل سره به کېږي بل سره به کېږي چې چوره چاره وسه کېږي که نه دا نن ما پره ودرېږو خلکو عوامو پره چې تاسو ولاړ یو زه تاسو سره ولاړ یم چې څرنګه تاسو خوښه یې هغسې به خدای خوښه یې هغه باندې به زه ته ولاړ یم کوم پره زه سر ورکړم اوس مې ورکړی ده بیا یې ورکړم دا خو لا وزیر ده چې بل چې کېږي که نه بل ته به ما دا خبرې چې مروت به زه چېرته سر ټیټې نه کړم په خپل قوم باندې زه سر ورکوم دا خبره مې اوس ته بیا مې دا یوه بله دا خبر کوم چې دا ایس ایچ او سره ما سره چې دا کسان چوره دلته راغلي دي لا ناست مشران دي چې دا ما سره لږ کې لاړ شي دا ایس ایچ او لږ کې شکریا ادا کړو ډېره مننه یې زه ادا کوم ما سره ډېره غټه ښېګړه وشوه چې دا ایس ایچ او ته لږ په درنښت سره لاړ شي چې دا شکریا ادا کړو ډي آی جي ته ورشو دا خبرې معلومات وکړو که دا کیس چې معمولي داسې غلطي سلي چې لار لګوي چې لږ کې موږ دا کیس ور سخت کړو چې د سړي ته سخته سزا میلاو شي چې بله وجه داسې بل کس ناجایز وال نه کوي ناجایزه فایده څوک چاله نه اخلي نه ناجایز بیانونه به کوي او دهشتګردي 3 ورځې داسې کړی وم که نه چې حالاتو نه یو خدای ته پته وایو ما ته خو ګنهګار نه و چې سخته تر باندې راشي دا درته وایم چې هېچا سوال ګزاري مه کوو یو خدای ته سوال کوو چې خدایه ته مې هېڅوک مې نه و یو خدای ته مې سوال کړی ده چې خدای پاکه ته مې وینې نه مې پلار یاد کړی ده نه مې مور یاده کړې نه مې ورور یاد کړی چې ما سدرای شي ما د خلاص کړي یو خدای مې یاد کړی دی چې واړه ته به چلموله ما به کلمې تېرې کړې چې خدایه بېګناه سزا راکوي ته مې وینې داسې بجلۍ پړک غوندې دی په چې واته چې څرنګه یې زه تنګ کړی ذلیل کړی هغسې دی نن تنګ څه ذلیل څه استومانه دی خلکو منځ چې بې عزته څه رنګبدی څه چې دا کوم مشران دي دغو ته زه دا اپیل کوم چې مهرباني مو به یې ډېر شکریا مو به ادا کوم کیسه خو داسې جوړه وه چې کوم کس د سره و په ډیپټي چې 18 تاریخ باندې کس دنه لاړی د سره بل ګاډ و زه ډریور و سره بیا یې ورته وویل چې ما تنخوا کمه ده زه په دې تنخوا مې ګزاره نه کېږي
بیا یې ده ورته وویله چې بس شاه سعیده لاړه هغه کس په 18 تاریخ باندې زه به ده سره ګاډی چلاوه بارګین به بند و سبایي ته به لاړو بیا به ماښام د تلو کور ته بارګین ته به رالو په ګنټه نیمه به کېناستو بیا مو بارګین بند کړه هغه بعده چې 30 تاریخ سو په 30 تاریخ باندې سبایي ته چې زه د سره راله کور نه رالو ګاډي ته ما ګیټ خلاص کړ چې ما شټرو ته وکتل شټر ماتي تالې ماتي دي زه نه ورکوځېدم ما ورته ویل چې ناظم صاحب دا خو دغسې کیسه سړې ده ما ویله چې کېدای شي که نه چې ته ورکوسې په چیش لاس ولګوي سبا ته به چې جواد سې که نه وایي به چې دا خو ته ویې پسې دا یې ورکوسه ده وویله بس خیر ده ګاډی ننباسه خدای به خیر کړي چې ګاډی مې ننباسه ما ودروه دا 2-3 ورځې د خاموشي وکړله نه یې زه خبرونه چې لا ښه دي لا بد دي دوباره یې چې دنه کوم کس تلی و ایک ته ګنټۍ کړی په هغه فیار کټ کړ چې فیار یې کټ کړ یې ورته وویله چې او جرمداری دی ما د سامان راوړی ده ما سره خبرې ته کښېنه د کوم کس تا نیولی دا بېګناه دی نه ده دا کیس کړی دی اما ته درته دا تنګول ورکوه په ناجایز وال مه ورکوه ده ما ته راغی هغه هر شی ورته ومنل توپک یې ورته ومنل بیټرۍ ورته ومنلې ورته ما سره خبر وکړه ده سره دلته تاڼۍ چې خبر وکړه یو توپک یې ورته واپس کړ 4 لکه روپۍ ضمانت ورسره چې شو یو یې خرڅ کړی و آی داسې خرڅ کړی و ده ورته وویله چې هغه زه ته تر واپس کوم دا 4 لکه روپۍ تاسو سره زه ضمانت ږدوم چې کله زه هغه توپک تا ته واپس کړم بیا به ما ته ضمانت راکړې چې دا ده کله ده ورته واپس کړو بیا هغه بعده ما ته دی راغی په شپې باندې ما ته یې ده وویله چې ته چې وایې ته خو ورسره یې ما ته خو یې ویلي دي ما ورته ویله چې ناظم صاحب زه درته وایم چې زه درته 20 روپۍ ګنهګار نه یم که بېګناه ما ته سزا میلاو کېږي مرګ راځي زه قبلوم خو ګنهګار نه یم که چېرې زه ګنهګار وایم ما جان چې غلا لیدله بیا زه ورته وایسلی هر رقم انتراف ته وایسلی تکلیف مې برداشت کوی چې دا وال به ما نه خوړل خو ما جان چې غلطي نه لیدله ما په جان تکلیف تېر کړ سخته مې وړه ښه مې وړه ده ما ته وویله چې بس دې نه منې بیا خو زه زوروره وزیر تا ته پته ده چې وزیر والا 1 روپۍ څوک نشي خوړلی ما ورته ویل چې خوړلې مې ده نه چې بهتر باندې منې که نه بیا داسې ډېرو سره سلي دي بیا زه یو غریب سړی مې دی ما سره اوسي بیا چې شپه تېره سره سبا ورته یې زه وباسله دا یې راغی چای مې وڅښله ما ته یې ویلی چې څه خبره دی د بیان دې بدل کړی ده که هغه د ملما هغه بیان ده چې مرګ راځي ما به هغه بیان چې زه ګنهګار نه یم ته وویله چې شاه کور ته ورته وویله چې په ډېر واخلو لاس ور وتړو ښه نه سخته سزا یې راکړه 3 سره ولاړو ما چې چوره برداشت کولی چې ما باندې یو ستړی سم ما ورته ویل چې زه نه یم ګنهګار بیا به یې ویله چې مروت په دې چوک پته وکړي ما ورته ویل چې نور کوم پسې مې خبرې مه کوه ما ته وایه ما ته زه دې الټه چرمولی یم چې زه که چېرې لاس مې خلاص وم تا لاس یې توپانچه ده ما اندېښې ده ومې ولالی بیا ما ته راکړه چې 3 واړه په بله منله داسې نه کېږي چې لاس یې درته نیولې ده خلکو منځ یې ښه په تکلیف یې ورباندې تېر کړو بیا دوباره چې دوست ټړي سره 3 واړه دا واړه ښه ټیټ راکړه چې دا څرنګه ویډیو چې دي دا خو داسې وګڼه چې یا 30 سیکنډ دي یا 40 دي خو دا وال ما ته خدای داسې کړه لکه د اوبو ګیلاس چې وچ شي تېر یې کوي دا په وجود باندې زه دا اوس ولاړه ښه بیداره ښه برابر وکړم مې داسې ونه ویله چې ما وال خوړلی دي خو په ناجایزه و په جایزه یې ما ته راکړې وای بیا به ما دا زړه نه وباده نه به ما ته دا ګیله درېدلی چې ما یو کار کړی نه و ده ته شای ثبوت څه شای یې واخیسته سړي سره یې خبر وکړه دوباره یې په ما الټه نظامونه لګول چې ته به په ده ګوان تېرېږې چې دغه ما ته راغلی و ما ته یې نیمه حصه راکړې ما ورته ویل چې زه مړ څه زه به دا خبر قطعا نه وکړو دوباره یې ډېرې خبرې ما ته وکړې چې تاڼې ته راروم په دغې ورځې ما ته دا خبر کوله چې ته به ورته یې چې زه یې مجبور کړی وم دغه 3 کسانو چې ته ما ته سیډي راکړه زه به تا ته نیمه حصه پسې درکړم ما ورته ویل چې بلکل زه به یې تا سره منولی چې وال مې لیدلي و تکلیف مې لیدلی و ما ده سره ومنله چې سیچو ته ورننوتو سیچو ته ما ورته ویل ما ته 2 منټه خاندي دی د باره ووځي چې 2 منټه دی باره ووته ما ده ته خالي خبر چې تېره کړه جان مې ورښکاره کړه بس هغه خبرې پرېښلې چې ته دا ډایرېکټ حوالات ته کړو چې حوالات ته یې کړه ده ورته ویله چې خانجي ما خبر واروه یې ورته ویله چې خبرې دې هلته ختم سولې چې تا کله ده ته سزا ورکړې ده ته خو په خپله قانون دې جوړ کړی ده بل داسې خبرې ته وکړې چې زه قانون چېرته ده قانون پیدا چېرته ده چې زه قانون منم دا ویډیو چې کومه ده جوړه کړې وه دا یې د مقصد لپاره نه وه جوړه کړې چې د فیسبوک ته چېږوله دا دغسې یو بل غریب نه یې جوړه کړې وه ما ته یې ورغوله هغې ته یې دغسې سزا ورکړې وه چې د کله ما ته راکوله بیا ما ته ورغل ویله دغه سزا به ته خورې که ودې منله خو ډېره ښه ده که نه یې منې دغسې سزا به ته خورې ما زه بلکل خوره ما زه دې سزا ته تیاره خو زه ګنهګار نه یم خدای مې ویني هغه سزا یې ما ته راکړه چې کومه یې بل ته ورکړې وه په هغې دغسې سزا تېره کړې وه ډېرې نارې سختیګانې هغو ته تېرې کړې وې خو هغه چې ویډیو د بدنامي دپاره جوړه کړې وه که نه ما بدنامي یې داسې کوله چې د فیسبوک ته نه ورکوله خو چې ده سره صفا بل منظم دغسې مزدورۍ ته ورغلی وه به ده دا دمکیګانې ورکولې چې دغسې خبر دی ما ته یې پیسو ډیمانډونه راکول پلار ته ووایه چې جوړه پیسې به در پسې راري چې زه تا خلاص کړم ما ورته ویله بې غیرته به یا غریب به یا هر شی به په 10 روپۍ په تا ما باندې ارامه شي چې زه تا ته پلار ته ووایم زه پلار ته سوال وکړم چې ما پسې پیسې راله ما 1 روپۍ به ما له په جیب نه خځوې نه به یې درکړه
دوی ویل چې ولې پیسې نه پرې کوي. ما ورته چې بې ګناه چې ګناهګار وای به تار ته ویل ما به تا ته خپل ډیمانډونه درکول چې پیسې وشو چې زه جان خلاص کړم. دوباره چې بټوې چې مې 2000 روپۍ 2500 روپۍ وې د ما ته هغه نه واخیستلې ویلی چې زه به کړایي په وخورم. زه په دا والو حالات چې ما په سترګو اوښ کې راتلې ما ورته ویل ما تر بخښتي کړایي په وخوره چې تا ناس په ډک شي. مال غریب سړي دغسې هغه دی چې یو ویلې تر ما جیبه تر وتې ما تر بخښتي خواس مې ورته کړی دی مینت زاري مې ورته کړې ده ورته مې چې کول مې تر بخښته خو دا سزا ما ته مه راکړه په ناجایزه چې دا کوم ترتیب دا کومه ستړی ستوماني باندې وکړه دا یې ټول ما سره په ناجایز کړي دي. زه دغه انصاف غواړم عوامو ته وایم حکومت ته دا اپیل کوم. او بل دا ایس ایچ او سره د ما سره د دا کسان لاړ دي مشران چې لږ دي دا ایس ایچ او هغه ادا کو شکریه ادا کو ډېر ما سره ډېر د هغه وکړو ډېر نه ډېر شکریه ادا کوم. او بله داسې خاص خبره نشته ده ډېر مهرباني چې د کوم مشران راغلي دي ما ته موبایل ته ډېرو ګنټې راغلي دي چا موبایلونه مې چې کړي نه دي دا په میډیا ما خبرې وار وو ما نه خفه کېږو ما زه داسې چې لږ سره مصروف باندې واړه شکریه ادا کوم نور داسې خاص خبره نشته.